زما عزتمند غټې غټې مسلې به حل کوو او که الله راضي شي. خفه پسه شو. ما خو اول عرض کو کنه دي نقصان هم دا کړی دی. الله دې نه کې الله دې نه کې الله دې نه کې دومره ډېرې جرګې او مسایل مدرسې ته راځي. یره دې شپږ میاشتې وشي کور والا هلته ناسته ده. یره دې شپږ میاشتې وشي کور والا داسې ده. یره دې درې میاشتې وشي. یره دې رور یره د دې خفګانونو تذکره اور جو لګیا دے صلح. हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई सुलह कराने वाला नहीं है. ये अल्लाह वली खफा शुए. हाँ बोले जमुज न कौम के बोले उमरा न कौम के बोले हज न कौम के बोले ज़कात न और कौम वर के तहज्जुद न कौम बिल्कुल के बोले दलते में तोर दाग न जोड़ कर दे या अल्लाह से तस्बीह कर सके बिया वली खफाए खफा दे बिया खफा वली खफाए रबा नमुंग तो वड़ो कौन ते मजमा अल्लाह ताला रा मखामख की इनसे सीखो पर सहाबा की बता सो तस्बीह वाला ढेर कम मिलाओ शी मा सर अरब पे झगड़ा शो तस्बीह में अगस्ते ما تو ليش ولي حرام ما تو ايش حرام سن حرام دي تسبيح حرام دي ذکر حرام دي ما تو ده انت تعود تعال سره شمیر کې چې سل شو 200 شو 300 شو نو ما ویلي ابو هريره صاحب سره چلا تھیلا نو ما ته ابو هريره صاحب شمارلی چې دي کې سودانی دي ځکه اغي تثبوت مسبحه مذکره وي ریمایندر یاد دلانه ولې تاسو ګوره کته سره لاس کې تسبیح وي نو ذکر وکيږي کجیب کې لاړ چې نو ذکر نه کیږي ځکه اغي مذکره وي یاد دلانه والی معدد نہیں کہتا شمار کرنے والا ډیر کم صحابه او استاد ملایي وو خو ډیر کم وو دی په سبحان الله ذات غستو جی دومره د الله ذات اور رسیدل دومره ابو بکر انہیں نظر نہیں آ رہے تھے ابو بکر دا جبریل لکھا اللہ جل شانہ طرف نہ راغلے دے اور داوی چې الله جل شانہ فرمائے یا رسول الله ابو بکر ته زما سلام وای اور دا تاسو کې ابو بکر نه چې ابو بکر ته معنا راضي ابو بکر رضی الله عنه په جڑا شو یا رسول الله الله زمانو غسته دے میں راضی ہوں زد اللہ نہ راضی ہوں دیسی طرح رسیدلی وہ پس رسیدلی دلتا کا نقطہ پٹا یا علی اترضى ان منزلك امام منزلي في الجنه علی تو خوشالی گنا چې ماته الله تعالی جنت خو دو چې ستا او زما کور جنت کې بالکل مخامخ دي علی زما په جوړا شو یا رسول الله زه بوله ناراضی کې دیسی طرح رسیدلی عمر بیگا خوب کې مستا محلو کته فرشتونه مې تاسو کو غوي چې د قریشي نوجوان دي نو ما زما به چې زما خلالم نو فرشتي आवाज وکړي چې یا رسول الله د عمر دی نو درست شو عمر رضی الله عنه بجړا شو یا رسول الله دنه بتلی وی کنه نبی رسول الله فرمایل عمر نه نه ستا غیرت معنی شو صاحب بیان د نبی دې طرح رسیدلی دنیا حواله ہو چکی تھی دنیا وړو غونتی خدای الله حواله کړي وا جمعې په ورځ باندې په منبر ناشته اور ساریا ہزاروں کلومیٹر دور لڑ رہے ہیں اور د جمعې مثلا مسائل چلی گی د پاکه نه پاکه مثال کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ خبر کئی اور ایک دم ہی ہوئے یا ساریا الجبل عثمان رضی اللہ عنہ ته چاوي چې عمر ناشنا خبرونه کا ساریا غر طرف تشا عثمان رضی اللہ عنہ خیر د کله کله داسې کیږي چې منبر نه راکو شو ول الله بندگانو اسمیونه وی چې ساریا امیر المؤمنین ساریا خو ولته جنگيږي امیر دی د جماعت ونه کنه ما وکړه چې په ساریه باندې دشمن حمله کوي نو ما ورته ساریه غر طرف ته شا چې دشمن در باندې رانه شي ډېر ورځې بعد ساریه رضی الله عنه واپس راغی او امیر المؤمنین ناشنا خبره ته ونه کوم د جمعې په ورځ باندې په موږ باندې دشمن شاته نه حمله کول او په دغه وخت موږ تاسو आवाज واورو چې ساریه غر طرف ته شا کله چې غر طرف ته نه شوی او لشکر مې کړه نه موږ به هلاک شوی دنیا ان کے حوالے ہو چکی تھی لے لو کیا چاہیے جی ہاں سخلق راغل ویجی مقام حرہ مدینی منورے تو اللہ دے مبار بار بوزی مقام حرہ کے اور ہوتے دے جی آبادی طرف ترا روان دے عمر رضی اللہ عنہ تمیم داری توی رضی اللہ عنہ قم یا تمیم پاسا ویجی لست اہلا لذاک یا امیر المؤمنین دا یاد ساتے دا نقطہ دا دان سرو لکے چاکی کمال پیدا شی اغتا بدن سے فرق کاری چاکی کمال پیدا شی اغتا بدن سے فرق کاری او چی کم بے کمال وی اب خفقیگی خیال دیو ای په صوفي کې نو زه په ځمکه کې نو خیال دی ته هغه ته کم کپ کې چای ورکې ماته کم کپ کې چای راکې هغه له غاړه ورکه ما سره داسې سلور کو دي اسمه کمال نہیں ہے یہ بیچارہ یہ کم زیتو رسیدل عرش د عرش په جبه پویدل زما رب سوی لست اهلا لذاك امیر المؤمنین پر یدا کنه امیر المؤمنین خو پیجندو چې دغه کماشتا پاسا تمیم داری رضی الله عنه خپل مولوی صاحب سره صادر راوغسته په مړ باندې اوس عمر رضی الله عنه ور پسې دی تمیم داری رضی الله عنه مخ کې دی اور ته وی ارجع د اور کار دا چې هغه سوزول کوي او د تمیم داری رضی الله عنه صادر نسو دی ارجع واپس شه
اور مخ کې اور تمیمداری رضی الله عنه ورپسې اور خپل ځای ته واپس لاړو، اوس پورې نه دراوته. یا الله راضي تھا اور ګران شو. په دې الله ډېر زیات خفه کیږي، په دې ډېر زیات خفه کیږي. سنجي ګران شو، پټرول ګران شو، حکومت نه کوي، حکومت به وکړي. عجیب د الله سنت ته، عجیب چې کوم انسان د غیر الله سره امیدونه وابسته کی الله یو ما غیر ته حواله کی. ددن سره ولګي ले लो उससे ले लो, ले सकते हो तो ले लो. دنیا هم حواله کړی و، آخرت هم جوړ شو. کو پس باندې زما عزت مند کوم وظیفه چې دی الله غسته و. ما په 43 سال کې زما په خبره بیا خفانه شه د دویم ځل له سو کې را په شمارې ښه. زه خپل ذات نه شروعات کوم. 43 سال کې ما د دې وظیفه ولونه کتل، مونږ گزاره مې وکتل. الحمدلله الله دې مو حرمینو ته بار بار بوزي. د عمرې او رواج جوړ شو چې قسطونه باندې عمره، قرضونه باندې عمره، او د عمرې قرض ختميږي. زه دلیل یم، خو ډاډه راوهله ختميږي، الله یې ختمي. د حج قرض هم ختميږي ماشاءالله.